سبحانه وتعالى حضور سرور کائنات صلی الله علیه وسلم ته تسلی لپاره فرمایل چې څرنګه چې پتا باندې دا کتاب نازل کړی شو دغه سي مخکنی انبیاء کرام باندې هم کتابونه نازل کړی شو د پاره دې چې هغه مسائل چې کم کې دا کفار اختلاف کوي چې دوی ته بیان کړی شي او دا قران مجید هدایت دی رحمت دی د پاره د مؤمنانو او بیا د الله تبارک وتعالى د توحید یو دلیل بیان فرمایل چې الله رب العزت اسماننا برنه وبروري او د هغه ابو په ذریعہ باندې کوچ ازمکا شاړه بنجر ازمکا رازرغون کی داغه د وچیدو شړیدو نه بعد د قشانتی د انسان د ژوند مثال هم دی الله تبارک وتعالى دغه پیدا کی او بیا د خپل ځواني عروج او شباب کمال تورسي او بیا ور باندې زوال راشي او فناشي نن آیت مبارکو کې مزید د توحید دلایل ذکر کړي چې تاسو د پاره په دې سارو کې عبرت دی نخا د توحید موجود دی چې الله تبارک وتعالى دغه زناورو کې تاسو د پاره څومره لوی حکمت یې خېده دغه ساروی چې کوم غیا خوري تاسو په وړاندې او بیا دغه خېټې د تدلو نه بعد په درې قسمه سيزونو باندې دا تقسیم شي الله جل شانه په خپل قدرت کامله سره په دغه زناورو کې یو داسې سیستم او داسې یو منظم انتظام الله تبارک وتعالى د دوی په خېټه کې هغه بندوبست کړی دی چې په درې حصو داسې تقسیمې کې چې یو حصہ هغه د هغې فضلش او دویمه حصہ هغه چې د نو وینه جوړه شي چې هغه د ژوند د بقا ذریعہ جوړي او د دې ګن او د دې وینې په منځ کې یو بل سیس چې هغه ستاسو د لپاره قوت او طاقت خوند او لذت او د صحت او د تمامو چې کوم ستاسو وټامینز د هغې د پوره کولو ذریعہ جوړیږي چې هغه پی دی چې هغه د انتهایی د انسان جسمانی قوت او د انسان د جسمانی ضرورتو لپاره یو ډېر اهم او بنیادی سیس دی الله تبارک وتعالى دغه د دوه غندګو په منځ کې د ګندګي او د وینې د دې په منځ کې الله تبارک وتعالى دغه سي به خالص مزیدار او دغه شانتي د صحتنا भरपूर چې دغه عمل بدل په دنیا کې بل څه نشته دی الله تبارک وتعالى غوباسي او تاسو د پاره چې تاسو رسي سره د دینه چې د دوه نجس او ګنده سيزونو په منځ کې دا راوځي او هیڅ قسمه د هغه اثرات ملاوت بدبوئی رنگ ذائقه هغه پاږي کې نه وي بالکل خالص دي کې تاسو د پاره عبرت دی او دلیل دی او دویم دا الله تبارک وتعالى دغه میوه قجوري انګور چې تاسو دا غینا د خپل د نشي اشیاء جوړوي او دغه شانتي پاکیزه رزق هم الله جل شانه دا غینا درکې په دې کې نخې د خلکو د پاره چې کوم عقل مند خلک دي سوچ او فکر کوي د عقل نه کار اخلي وان لكم بشک تاسو د پاره فی الانعام فسارو کې لعبره عبرت دي خامخا تاسو د پاره په دې کې عبرت دي نسقيكم چې مسکو تاسو ته سقوم تاسو ته مما دهغه سنه په بطونه چې په خېرو کې دي من بين فرس د منځ د سټي فرس سټي ته وي من بين فرس د منځ د سټي ودم او د ویننا لبنا په خالصا خالص سائغا مزیدار للشاربين څنګه لپاره الله تبارک وتعالى د ویني او د سټو په منځ کې پاکیزه خالص یو بهترین مشروب چې هغه د مختلف نعمتونو مجموعه ده او د مختلفو امراضو علاج او شفا ده او مختلف ضعف او د کمزورینا د بچکیدو ذریعہ ده هغه بل خبره ده چې انسانانو کې درندگان پیدا شي باغی کې ملاوت کی باغی کې زهر ملوي باغی کې کیمیکل واچي او د خپل بدیانتۍ د وجنه او د خپل حب دنیا او د دنیا حرص او د مال لالچ د وجنه چې د باغی کې ملاوت کی او خپل آخرت برباد کی او خپل دنیا هم برباد کی هغه بل خبره ده والله رب العالمین په دې کې کوم قدرتي فواید یې خېلي هغه د شمیر نه بهر دي همدغه وجنه حضور سرور کائنات صلی الله علیه وسلم مبارک د هر نعمت د استعمال نه بعد الحمدلله ویلي چې الله ستا شکر دې چې دا نعمت مال را او چې کله د الله محبوب پیغمبر په اوسکل نو بیا الحمدلله بنوي بلکې دا مبارک دعا به چې اللهم بارک لنا فيه یا الله دې کې برکت واچ وزدنا منه یا الله تعالی نورم زیات دا واحد د په نعمت دي چې دوه جهان سردار د زیاتوالي دعا کړې دي د برکت دعا کړې دي وزدنا منه چې دا نورم راته زیات ځکه چې په دې کې داسې د انساني جسم لپاره داسې فواید موجود دي چې موږ تاسو دغه تصور نشو کولی او چې کله خالص او اصلي څه ځکه ملوي نو الله تبارک وتعالى د قدرت د دلایلونو یو دلیل دا چې الله رب العالمین په خپل قدرت کامله سره حکمت بالغه سره د دې په تنظیم کوي چې کله انسان په دې باندې غور او فکر وکړي چې څومره محفوظ طریقې سره د الله رب العالمین څومره قدرت د دې شاته کار فرما دي عقل مند خلک په دې باندې غور او فکر کولی شي ومن ثمرات او د میوونه نخیل قجور والاعناب او د انګورهم تتخذون منه تاسو جوړوي دا غینا سکرا نشه ورزقا حسنا او روزي خو نو د قجور او د انګورنا چې کوم مشروبات جوړېدو چې دا مکی صورت دي د دې صورت د نزول په وخت کې دا شراب حرام نو
او مدینه منوره کې به د شراب د حرمت حکم راغی. حضرات مفسرین کرام لیکلي چې په دې کې هم د شراب حرمت طرف ته اشاره موجوده ده. هغه دا چې تتخذون منه چې تاسو جوړوي دا غینه سکرن د نشي سیز ورزقا حسنا او رزق پاک. نو د پاک په مقابله کې چې کوم شی راځي یقینا هغه ناپاک وي. دې کې هم دا سکرن د نشي سیز چې د رزق حسنا په مقابله کې ذکر کړی دی، یعنی رزق حسنا پاکیزه شي. سکرن نشه، چونکه نبی رسول الله فرمایي کل مسکر حرام، هر نشه اور شی چې دی هغه حرام دی. ځکه دې سره د انسان دنیا او آخرت ژوند دواړه تباہ کیږي. نن چې موږ استادو په معاشره کې د ظلم زیاتې، قتل او غارتګيري او دا شانتي د طلاق شرح زیاتېدل، نفرت، عداوت، دښمني او دا شانتي غلا، ډاکې، دا څومره ملاوت او دا څومره دوکې دا کې چې روان دي، دې شاته دغه نفس پرستی او خواهش پرستی ده. دغه نشو تماشو پر کولو لپاره او دغه شانتي د دنیا حسد او د دنیا لالچ او د دنیا تمی او د دنیا خواهشات پر کولو لپاره چې د انسان حرام ته لاس واچي، قتل او غارتګيري ته لاس واچي، دوکا او فراډ او ملاوت ته لاس واچي او دغه شانتي مختلفو ګناهونو ته انسان لاس واچي. حب الدنيا رأس كل خطيئه. دوه جهان سره مبارک فرمایي چې د دنیا محبت د هر ګناه جوړه ده. نو چې کله انسان د دنیا په محبت کې مبتلا شي، نو موږ تاسو ګورو چې دغه نشي تماشي او دې ضرورت پوره کولو لپاره هر قسم جرایم چې د معاشره کې پیدا کیږي. ځکه نبی رسول الله فرمایي کل مسکر حرام، هر نشه او شی هغه هر قسم صورت موږ تاسو په معاشره کې موجود دی حرام. ان فی ذلک لآیه، بشک په دې کې نخری لقوم او خلق د لپاره یعقلون عقل لري. الله تبارک وتعالى بار بار دعوت فکر راکړي چې مسلمان با قرآن مجید مخ ته دی ځان به کوی او فکر وکړي او الله تبارک وتعالى بیا غزل په دې باندې خلاصي. قرآن کریم د تدبر لپاره دی، تفقه لپاره دی، فکر لپاره دی او ځان ته کوی لپاره. وان لكم بشک تاسو لپاره فی الانعام فسارو کې لعبره عبرت دی. نسقيكم سقومغا تاسو ته مما دهغ سنا في بطونه چې بخیر دي کې من بين فرس دمز د سټي ودم او د ویننا لبنا به خالصا خالص سائغا مزیدار للشاربين دسونکو لپاره ومن ثمرات او د میوونه نخیل خجر والاعناب او د انګورهم تتخذون منه تاسو جوړوي دا غینا سکرن نشه ورزقا حسنا او رزقهم ان في ذلك بشک پدې کې لآیه النخل لقوم اخر کو لپاره يعقلون چې عقل لري.